د کفن ور اغوستلو 9 مراحل. نمبر 1 کفن ته خوشبوئی ور کول. کفن د پارا کپڑے نه داګه یعنی پټای جوړول چې پیغه سره کفن تړلای کیږي. په کفن خورولو کې لټولو نمخ کې لفافه خورول، بیا ایزار، بیا کمیس قد برابر خورول. د خزه په کفن کې با اول سینه بند، بیا لفافه، بیا ایزار، بیا لوپټا او بیا کمیس ورته واچوي. په دې طریقې سره با زنانه ته یعنی خزه ته کفن ورکوي. مړه کفن کې اخودلو په وخت نرمي سرک دول او د ستر خیال کول. شهادت په ګوتا سینې باندې اوله کلمات طیبه او پزړه باندې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورلیکل. خو یاد وساتئ چې په دې وخت کې باس یایي یعنی انک پنه استعمالوي. کمیس ورغستل او په تندي باندې شهادت په ګوت سره بسم الله لیکل. نامه او سینې په منځ کې د مشایخ نمونه لیکل. خزه ته چې کمیس ورکوي نو ویخته به 2 حصے کړي او په سینه به یو خوا او بل خوا ورکېګ دی. سجده پیشانی په ځای باندې کافور ورلګول مړی ته پکار دی. بیا با ایزار اول د ګس طرف نه راوړوي او بیا به د خي طرف نه راوړوي. لفافه یعنی غټ صادر اول د ګس طرف نه او بیا د خي طرف نه راوړوي. د خزه کفن ورکولو په اخیر کې با سینه بند راوړوي. دین رستو با اوس مونږه د کفن ورکولو تفصیلا طریقہ بیان کو. زما خوګو اسلامینو اول با کفن نا خوشبوئی تاو راتاو کې. بیا با سړی دے پارا اول لفافه کېک دے. لفافه نه بعد به ورپسې ایزار کېک دے او ایزار نه بعد ابا کمیس ورته کېک دے. یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر. بیا به مړی ورته را اوچت کې او د کمیس یو طرف برا واوړوي چې مړی کېک دی. بیا به دا لپاسه طرف په باندې راواړوي او مړی پکې سملوي او په کومه کپڑے سره دی چې د مړی فرض پټ کړی وي هغه به آرام سره تیرا کاږي. هغه به تی وباسي او دا کمیس په دغه کپڑے په ځای باندې راشي او دې سره به د ستر پټ شي. بیا به ورپسې ما عزتمندو قدرمندو ایزار ګس طرف نه یعنی تیبند ګس طرف نه راوړوي. بیا به خي طرف نه راوړوي. بیا به لفافه چې ورته ویل کېږي چې په سر او خپلو طرف اوږدوي هغه به ګس طرف نه راوړوي او بیا به خي طرف نه راوړوي او په دې طریقې سره به ما عزتمندو دا وروتړي نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ. پمینځ کې سینې خواته او خېټې خواته کدوه پټې د دملا نه ښکته د ورته خودي او په باندې وې تړې. نو دا به خبر وي ولې چې ډېر مسلمانان رونه داسې وي چې هغه درانه وي. نو بیا د اوچتولو په وخت باندې د کفن شلیدا خطر وي. نو یاد وساتئ چې په دې کې پورا خیال ساتئ او دې تبا غور کوئ. اسلامی خوایندو د پاره با اول سینه بند ورته کېک دی. بیا به ورپسې لفافه کېک دی. بیا به ایزار کېک دی. بیا به ورپسې د دې لوپټه کېک دی او بیا به هغې نه بعده کمیز شي. اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے، جیسا اندھیرا
सरकार है। سوق چې کمیس په باندې راوړوي نو د اسلامی خويندو ویخته د خي طرف وال او ګس طرف وال راوړوي او په سینې باندې به ور کېږدي، بیا به اغه نه بعد لوپټه په سر باندې ور کېږدي، بیا به ایزار یعنی تیبند ګس طرف نه راوړوي، بیا به خي طرف نه راوړوي، بیا به لفافه چې ورته ویل کېږي چې په سر او خپل طرف وګدوي هغه به ګس طرف نه راوړوي او بیا به خي طرف نه راوړوي او په دې طریقې سره به ما عزتمندو دا اور وتړي آپ کی نظرے کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے۔ یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوان، سیتا صدیق کا جو تیرا یار غار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راځي یو څو مدني ګلونه نور واوري مړی چې څه وخت مونږ په کفن کې ږدو نو په هغه وخت کې ضروری دی چې د لاسونه به د پسینه باندې نګدوي بلکې د لاسونه به د سره په سایډونو کې کېږدي، د ناف او سینه په منځ کې به اورولي کې یا غوث اعظم دستگیر رحمت الله تعالی علیہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، یا شیخ ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، او ناف ناوالا سر پورے بے پورا په بدن باندې مدینہ مدینہ اورولي کوي۔ ما عزتمندو دا خبر دی چې اورولي کله شي په یو مړی باندې ضروري چې دا با خامخا د تورلی کوي، او خبر دا دی امیر علیہ سنت فرمای چې یو سید ما تدا په خپل باندې په ګوت سره راولي کی او په دواړو سترګو باندې مناسبه دی چې د مدینه منوره د کجورو اډو کې خودل شي۔ مزید تفصیل دے پارا وګوره تجهیز و تکفین صفحہ نمبر 98 یعنی دوکم سل نوالا تر 107 پورے یعنی یوسل و پورے وګوره۔